دا دنیا د هیچا خیال نه ساتي. که ته مالدار یې، که ته غریب یې، که ته هر څنګه انسان یې، که ته سپر سټار او سپر طاقت ساسولی نه یې، لیکن دنیا د چا خیال نه ساتي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ارتحلت الدنیا مدبرة، دنیا تلونکې نه، دنیا د چا خیال نه ساتي، هیڅ چا خیال نه ساتي. تاسو د دنیا کې لوی لوی خلک اوسېږي، خو چاته یوه ورځ ایساره نه شوه، منټ چاته نه ایسارېږي چې پلانیر روان دی د دنیا په ځي باندې سټاپ شي، منټ په ځي باندې ودرېږي. نه، دنیا حق شانتې روانه ده. ارتحلت الدنیا مدبرة، دنیا ختمېدونکې ده، تلونکې ده. او ورتحلت الاخرة مقبلة، آخرت ډېر په منډه را روان دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي ولکل واحدة منهما بنون، په دنیا کې د دنیا بچي موسیږي او په دنیا کې د آخرت بچي موسیږي. منګه الله رب العزت دنیا ته چې را لېږلي د آخرت دپاره را لېږلي، لیکن منګه عمل کوشش دا د دنیا دپاره کوو. حلال مال دغه رنګې حرام مال څنګه چې مالي بس منډه پسې دا خلک کوي. قسم دی پیغمبر علیه السلام فرمایي وی تکون من ابناء الاخره ولا تکون من ابناء الدنیا، ځان د آخرت بچی جوړ کړه، آخرت دپاره عمل کوه، دنیا دپاره کوشش مه کوه، دنیا به د الله خپل راولي. منګه الله رب العزت دنیا کې دنیا ته نیو را لېږلي، منګه الله رب العزت دنیا کې آخرت ته را لېږلي، لیکن منګه دنیا ته چې راغلي دنیا دپاره عمل کوو، دنیا کې چې راغلي کوشش دلته کوو، آخرت منګه پرېښی دی. ځکه دا هر څه په موږ باندې الټه کېږي. نن زندگی تیره کا، فحاشي وکا، غلط ویډیوګانې جوړې که چې څه دې وس کېږي، پیسې به ګټې. لیکن نن ورځ فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، کله چې قیامت ته لاړ شي قسم دی الله مخې ته ودرېږي نو بیا به حساب کتاب ته ولاړې، بیا عمل نشته. نن ستاسو چانس دی، عمل وکړه، تعالی الله ټایم درکړلی، اپارچونیټیز درکړلي، عمل وکړه، کوشش وکړه، د آخرت دپاره کار وکړه. فإن اليوم عمل ولا حساب، خوراک کوه، اسکاک کوه، هر څه کوه، حساب نشته. چې کله قیامت کې الله ته ودرېږي نو بیا وغدن حساب ولا عمل، بیا به حساب کتابي خو بیا به عمل نه، بیا په جړه باندې جاړې. دې وجې نه چې بیا هلته لاس سولی چې یا الله واپس مې دنیا ته ولېږه، یا الله بیا به عمل وکم، بیا دنیا ته راتګ نشته. جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي وایي ځان د اور نه او ځان د دوزخ نه په یوه کجوره باندې بچ کا، ځان جنت ته په یوه کجوره باندې داخل کا، لیکن ځان د عذاب نه بچ کا. نن ورځ د ستاسه، نن ټایم دی ستاسه، سبا چې بیا جاړې د جړه نه څه نه جوړېږي. موږ ته اوس وګوره، که اخص الخواص دي، که خواص دي او که عوام دي، ټول په دنیا پسې پسې دي. د 2 روپو دپاره قرآن پسې دروغ وایي، نعوذ بالله. د 2 روپو دپاره جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام احادیث غلط بیانوي. د لږ عزت دپاره احادیث مبارکونه پکې انکار کوي. دا ولې؟ دا وجه څه ده؟ شهرت داسې یو شی دی داسې چې کله تا ته شهرت میلاو شي نو بیا انسان څه غواړي چې څه وکړمه، کله چې د الله رب العزت توفیق وي نو بیا وګوره ته څومره علم د انسان نه خورېږي، څومره پیدا د خلک د انسان نه. تاسې وګورئ علماو ته په دې دور کې چې کوم حق فرض علما دي څومره پیدا دي خورېږي. او چې کله د الله رب العزت توفیق نه او ته مشهور شي نو بیا هوبهو انسان په منزله د شیطان باندې، ته شیطان هم د الله رب العزت نافرمانی کوي او تم په دې باندې لګیا او د الله نافرمانی کوي، احادیث نه انکار کوي، قرآن غلط بیانوي، مشرانو پسې ګډې وډې وایي. او دا د انسان د ګمراهۍ دپاره، قسم دی دا د انسان د ګمراهۍ دپاره، د عالم د بربادۍ دپاره لوی وجه داره چې په خپل مشر باندې اعتماد ختم شي. چې کله په خپل مشر باندې اعتماد ختم شه، دغه ستا د بربادۍ اوله پړوی ده.